عزیزانو د آدم علیہ السلام نکاح په جنت کی جبریل علیہ السلام تړل د بی بی حوا سره. اوس پختنه ور سره دا پکار و مولانا صاحب چې مہر څه شی مہر څه ځکه چې بے مہر خو نکاح نه کی نو مہر څه. آدم علیہ السلام نکاح چې کېدنو مطالبه ته وشو چې مہر راوړه چې نکاح دی او تړو هغه چې څه شی راوړم ما سره په جنت کې څه شته نه. الله ورته وی چې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي او محمد نامه به وي. دا هغه محمد په نوم باندې لس کرته درود وایا او هغه درود جبرئیل د بیبي حوا په مہر کې در. نو آدم علیہ السلام لس کرته اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد لس کرته دا درود وی او دا درود د بیبي حوا په مہر کې ورکو او جبرئیل علیہ السلام نکاح. اوس کتا سوای چې په درودم مہر کی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانہ کې یو سړی قسم وکړ چې زما د لور ده او دا د زما په خدای قسمی چې هغه سړی له ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راځي ټوله دنیا. اوس لوري پیغله شو و دې دل غواړي اوس ټوله دنیا د چا چې دلې په مہر کې ورکی ټوله دنیا د چا ده د چا. یا الله اوس مولیانو نه پختنه شروع کی یو مولا ورته یو څه بل مولا ورته بل څه. اوس مونږ مولیان خو مار مولا خو د دې قابل نه چې سړی ته پختنه وکړي. ایو عرب په جمعات کې را پاسې دوی چې یا شیخ ليس معي الزاد انا اسال من الناس دې په منبر ناشته هغه ورته بیا وی چې یا شیخ ليس معي الزاد انا اذهب الى مكه. نو دې ورته وی چې المسجد بخرج. نو خلکو ته وی چې المسجد بخرج دا خیال چې دا جوړ عربي ده چې المسجد بخرج جمعات نه و باسي. نو هغه ورته وی چې ايو شيء المسجد بخرج ما اقول لك تفهم كلامي ام لا ما خبره پويږي دی ته المسجد بخرج. دا داسې مثال لکه یو مولا له یو سړی راغی دعوا وکړه چې جی دې سړی زما تبر پټ کړي. سړی ته وی څنګه چل دې کړي وی جی بس شوه کار دی وی بیا بس کیږي وی بس شریعت په وکنه او دله نور څه ورتلنه. نو کتاب راغسته ده پکې داسې ګوري ویل چې الکه خبر اوري کتاب وی چې التبر من التاوان التبر من التاوان د تبر بتاوان ورکه. نو مونږه زیبا بیډنګیو وی ګنا هر شیم بیډنګ راشي زاړه غمونه مجار نه وېجړ والکه پروسه کال زما پلار مړو پروسه کال سکال می نیا مړ شو نو زما پلار جاړم کدا نیا بجاړ وای مړه ها پلار خو یې شو کنه اوس نه مړې جاړ راشي چې درته په خار کې په سرکاري دفترو کې وخه سرکاري مونږ ته جهاد د چا خلاف پکار دی په دې سوچو کوي. سرکاري دفترو کې درته وخم لیډی ډیانا پیجنې ګونګیان یې لیډی ډیانا د ملک الزبت انګور دا د چا انګور دا د برتانیې د بادشاہ غني انګور دا هغه چې راغلی و نو د ټول پاکستان دوره کړي و هغه ته ډیانا و هغه جینې ته. شکر دی چې تاسو شیخانو نه دلیدلی نه خدای مرکه دی خو ګوره د هغه لیډی ډیانې فوټو نن د سرکار په دفترونو کې لګېدلې دی او هغه خلق ورته داسې ولاړ دي. ما ته وګورئ کم خلق چا چې پیرنګیانو متعلق تحریک چلولی چې دې ملک نه وباسي. دا د درو خبره ده سبا خاطر شي سبا د سرکار په دفترو کې د لیډی ډیانې تصویر لګېدلی دی او د پیرنګي خلاف چې و پیرنګي خلاف چې و او ورته داسې ولاړ پیرنګیان نه باسي دا زمونږ دشمنان دي پیرنګیان نه باسي. راشي چې درته او دا ستا وطن دی چې د انګریز د ملک جینۍ ته مخامخ ودرېدو باندې فخر کوي.
ستا کور رانیږي لګیا دی ملک رانیږي لګیا دی 43 کالو شو چې په پاکستان کې اسلام 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 اوس زه لګیا کېږم چې هلکه کوټ والا الوا 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 اوس تاسو الوا پېژنئ نه الوا 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 ماښام شو الوا الوا ماسخوتن شو الوا الوا سهار شو الوا 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 مړه کال تېر شو ته به بیدیګر ملا بیخ بنیاد دیوزه د الوا دا څه شی نوم یې نشته نوم یې شته شی نشته نو 43 کالو شو